لوط علیہ السلام ته هم فرښتې فرمایي چې د شپې په څه حصه کې د خپل اهل بوځه وې باسه د دې ځای نه او ته چې دی نو ته د دې وروستو ځه تابعداري کوې نه د دې نه وروستو ځه او شاته دې څوک هم نه ګوري ګورې شاته دې تاسو کې څوک نه ګوري نو کوم ځای ته روان شو ورته وګورئ چې د کوم ځای درته حکم شوی دی نو بعضې علما ذکر کوي چې شام یې ورته دا اردن یې ورته چې د اردن طرف ته لاړ شي او بعضې علما ذکر کوي د شامي سه یو علاقې ورته ده چې هغه علاقې ته لاړ شي د دې علاقې نه وځئ نو لوط علیہ السلام ته دا حکم ځکه وشو چې ته د دوی وروستو ځه او ګوره شاته دې پکې څوک نه ګوري وجه دا ده چې په دې باندې به عذاب راځي او ښه سخترین عذاب به پرې راځي نو هسې نه چې دې باندې د عذاب اثرات شروع شي او تاسو شاته وګورئ نو دې کې به ستاسو رشته داران به پکې چوکاوړ خلک به پکې نو هسې نه چې ستاسو په زړه کې چې دې تربي پیدا شي د هغوی باندې چې دی تاسو خفګان ونه کوئ ځکه دا د الله عذاب دی اوس نو هسې نه چې تاسو په هغوی باندې لږ خفګان وکئ هسې نه تاسو په دې کې شامل نه شئ نو همدغه رنګې د لوط علیه السلام چې کومه بیبي وروستو باندې نو یو روایت کې راځي چې دا غواړو تلې نه وه خبر کړی یې نه وه او یو روایت کې دا مو څه وتلې وه خو دې وروستو وکتل چې وروستو وکتل بس لاړه څه پاتې شوه عذاب په هغې باندې راغلی او یا دا دی چې دوی وویل چې یاره دا خو چې موږ ټول وځو دا قوم پاتې کېږي د قوم څه پاتې کېږي نو بس چې د قوم څه پاتې شو نو هلاکه شوله نو د لوط علیه السلام قوم د بدپیلې سره سره د دې چې دی ډېر خباثتونه مشهور وو دا شوکې به یې کولې په لارو کې به ناستو دا د دې عمل وو دا لډوګانې تاشونه چې دا تاشونه او منظري به یې کول دا د دې عمل وو او سپي جنګول او بانګیان جنګول او دا مرغۍ دا د دې عمل وو دا ډېر خباثتونه په دې کې موجود وو بل به اکثر دي کې دا یو عمل پکې و چې د لارو کوڅو ته بنجاریان راځي که نه دا یو شبل شی خرڅوي نو هغوی به یو څیز یو رنګ ته ویوړي چې لکه موږ یې کور کې ګورو که دا څیز هم چاته خوښ اکثر د دې خلکو د بنجاریانو خلک دا څیز واخلي وایي که خوښ هم شي چې وابهلو نو هغوی به چې د څیز واخیستو چې په بل طرف باندې به ووتو به اړولا باندې څیز به یې پټ کړو بیا به ولاړ څیز دی به ورته انتظار کوه به لاړ او یاد دی چې څیز به تې واخله کور کې به کېښودو نه به ورله پیسې راوړې نه به ورله څیز راوړو مطالبه به وکړله یا بس هغوی بیا وهل او ټکل وبه وهه هغه کس خو دا لکه اجتماعي طور دي کې وو نو لکه اوس یو بنجاري چې څوک داسې وکړي نو هر سړی به پرې پاتې چې لکه غریب سړی دی ولې اوس داسې کوې نو څوک داسې نه شي کولی هغه د ټول قوم په دې کې مبتلا وو ټول قوم پکې مبتلا وو نو الټه به هغه خلکو چې هغه چا به کیسې د هغه مرسته به یې وکړله د هغه ملګرتیا به د بنجاري ملګرتیا به یې ونه کړله نو دا خباثتونه په دې کې موجود وو نو د دې د وجې نه په دې باندې عذابونه هم سخت راغلي دي په یو وخت کې په دې باندې الله درې عذابونه راوستي دي په یو قوم باندې داسې عذابونه دومره خطرناک نه دي راغلي په دې باندې الله په یو ټیم کې درې عذابونه راوستل یو په فرښتې چغه ویستله او یو ته دا چغه چې د جبرئیل علیه السلام ویستلی و نیا دا دی چې دې بلکل په ځای ودرول او یو ورځ دې بلکل رولې ول وچول دویم د کاڼو باران پرې وشو دا بوتکاڼي چې ورته ویل کېږي داسې خڼ شان کاڼي داسې زیږ شان دا کاڼي پرې وورول او دریم نمبر جبرئیل علیه السلام د دې چې څومره علاقه وه هغې نه وزر لاندې کړو اسمان ته یې ورسول روایت کې راځي چې دومره قرآن پرې چې موږ د دې د قوم د اوازونه به راواورېدل اسمان ته دغه ځای الټه راویشتل نو د دې په باره کې هم چې په امت کې موجوده ده ورڅوک دغه عمل کوي د بدپیلۍ دغه عمل کوي نو د هغې دپاره د ګناه د سزا هم دا طریقه ده چې مختلفو امامانو کې مختلف سزاګانې مقرر کړي چې بعضې امامان وایي بس یو دیوال لاندې به ودرېږو او دیوال به پرې راواچوي بعضې امامانو یو خټ لاندې او خټ به پرې راواچوي او بعضې امامانو د دې په دنیا کې اړو سزا نشته دی خو دا صرف دومره ده چې بس د دې مخ د ځمکې نه پناه شي دا د دې مخ د ځمکه د اوسېدو قابل نه دی یعنې سزا یې دغه هېڅ سزا وي نه ده په دنیا کې د دې سزا نشته دی
الله به آخرت کې سزا ورکوي. خو دا سزا صرف دومره چې یا په خټ راواچي یا په چې دیوال واچي یا چې وي غر ته به وخیږي او لاس په بوله اوتړي او د اغزي نه به ورغړي چې بس بیخي ټوټه ټوټه شي پته ورلګي او دا خټ او یا دیوال راو ډول مفسرین ذکر کوي دا دی وجنه چې بس د مقدس مکه نه پناه شي ختم شي. دا په دې وخت څنګه چې جبرئیل السلام رښتینی دي د زمکه تل ته رسول دي د زمکه د پاسه د اوسېدو قابل دي چې زمکه لاندې لاړ شي.